نفل لمونځ کم وخت نه کیږي، یعنی داسې کم وختونه دي چې د نفل لمونځ په هغه کې جایز نه ده. نو اوس به راسو جواب ته. د سهار اذان چې وسي بیا تر لمر ختلو پورې نفل جایز نه دي. چې سپېدې وچودلې بیا تر لمر ختلو پورې نفل لمونځ کول جایز نه دي. که دا نفل د سهار د لمانځه له مخه وي او که وروسته وي جایز نه دي. چې د سهار اذان وسو نو بیا د نفل لمونځ جایز نه ده، که هغه د سهار د لمانځه له مخه وي او که د سهار د لمانځه وروسته وي. او دغه رقم د مازدیګر د لمانځه وروسته بیا تر ماښام لمانځه پورې نفل کول جایز نه دي. چې د مازدیګر لمونځ وسو بیا تر څو پورې د ماښام لمونځ سوی نه وي په دغه مابینځ کې نفل کول جایز نه دي. درې بیا داسې وختونه دي چې په هغه وختو کې یو قسم لمونځ هم نه ده روا. یو د لمر د لوېدو وخت چې کله لمر لویږي په دا وخت کې نفل یا بل لمونځ یا قضایي لمونځ یا د جنازې لمونځ یو هم نه ده روا چې کله لمر لویږي په دغه دوران کې. او دوم چې د زوال وخت راسي، د زوال وخت راسي په دا وخت کې هم یو قسم لمونځ نه ده روا. او دریم چې کله لمر راخیږي په دغو درو وختو کې نفل کول جایز نه دي، بلکې هر قسم لمونځ کول جایز نه ده په دغه درو وختو کې. یو چې لمر لویږي او بل چې زوال وي او بل چې لمر راخیږي په دغه وختو کې لمونځ کول یا نفل کول دا جایز نه دي. فتاوا هندیه صفحه نمبر 250 جلد نمبر 1، بحر رائق صفحه نمبر 419 جلد نمبر 1، خلاصة الفتاوا صفحه نمبر 80 جلد نمبر 1. د سهار اذان چې وسو بیا تر لمر ختلو پورې نفل کول جایز نه دي. او دغه رقم د مازدیګر د لمانځه وروسته بیا تر ماښامه پورې نفل کول جایز نه دي. خو د قضایي لمونځ کولی سي، د جنازې لمونځ کولی سي، د سجده تلاوت کولی سي. چې کله د مازدیګر لمونځ دې وکئ بیا جنازه لمونځ هم روا ده، قضایي لمونځ هم روا ده، سجده تلاوت هم روا ده، خالی نفل نه ده روا تر څو پورې د ماښام لمونځ نه سوی. دغه رقم د سهار اذان وسو بیا جنازه هم روا ده او بیا سجده تلاوت هم روا ده او بیا قضایي لمونځ هم روا ده، خو نفل نه ده روا تر څو پورې د سهار لمر ښه راختلی نه وي.